نو راځه اوس د اختلاف قسمونه څو دي. دا اختلاف په اجتهادي وي چې ته په دین ځان پوه کې، یعنی چې زه په دین باندې پوه سم نو دای به اجتهادي وي. لکه زه تحقیق کوم چې آیا له جنازې بعد واسطه که نسته، زه په دې پسې غړاږم مسایل غواړم، کتابونه غواړم او علماو په شی کوم چې زموږ علما په دې باره کې څه وایي. دا بل طرف علما څه وایي، دا اجتهاد خو بالکل ټیک دی. بل هوای نفس ده، زه اختلاف په د بنیاد کوم چې د ازما نفس د ازما د زړه یا ازما خبره ومنل سي، نو دا اختلاف بالکل ټیک نه دی. یعنی دا زه بیا خدا پرست نه یم، زه هوا پرست یم، زه د الله غلام نه یم، زه د نفس غلام یم. نو په د نفس په خواهش پسې تلل دا هم ټیک نه ده. او بل اختلاف د عقایدو کول، لکه موږ دلته بیان که چې د باندې سړی ګمراهۍ لراسي. اوس موږ د مسلمانانو عقیده ده چې په پټو یو الله خبر دی، نه قاضي نه پیر نه ولی نه ملا نه عامل، یعنی دا څوک ستاویزان کاږي، نه دا نه بل یو نه کتنی. د زموږ په علاقه کې دا خبره ډیره غلط روانه ده چې ځکه کتنه وکړو. د کتنې معنی څه؟ دا کتنې چې کاږي خو معنی خو راوشه. د کتنې معنی دا ده د ازما غلا سوي ده، لیا ورکه سوي ده، لیا څه سوي دي، لیا تعویز را سوي دي. نو اوس به زه دا پټ کار معلوموم په مولوي صاحب باندې، په مفتی صاحب باندې، په قاضي صاحب باندې، په جج صاحب باندې، چې په هر چا باندې زه به دا معلوموم. او حالان کې د مسلمانانو عقیده د کتاسي د قرآن اول پاڼه راوړوي، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. ایمان لري پر غیب باندې. مسلمانان به داسې خلک چې پټي به مني، پر پټو به ایمان وي او په غیب نبی هم نه خبر. نو مسلمان عام او د 14مې پیړۍ عالم او مفتی به څنګه په خبر سي؟ پاتس په دا خبره چې د اختلاف څه له جوړاږي. اختلاف مو وای بس لکه دا خلک سویای چې دلرایا او کاس. نو زکه تاسو ته یو عرض وکم، نو ډاکټر له یو ډاکټر له ورسره 1000 روپۍ پیس ورک او تازما مثال د خارش مرز دای به ته جلا دوايي درول، کو نسخه به جلای دغه دوايي ما اخله بل ډاکټر لوارث 1000 روپۍ پیس ورک او تازما د خارش بیماری د هغه بل نسخه درلکی، بیا بل لوارث هغه بل نسخه درلکی. نو په کار خدا وایس د خارش یو دوايي وای لیا د هغه یو قسم خارش په قسمونو به خارش خدا هغه یو قسم خارش جلا نسخه والی. دا څوک سم مرکی کوي، نو یو رنگ فیصله کوي، دا بل بر رنگ کوي، دا بل بر رنگ کوي. کونی ګردو ملکانو چې کم یو کړي وای فیصله خو یو رنگ بو. خدا اختلاف وی او دا اختلاف زموږ تاسو د پاره رحمت دی. نو اوس د اسباب یې څه دي اختلاف پیدا کړل چې اسباب نصوص می احتمالي پان. اوس لکه ما درته وویل په قرآن په حدیث کې یو نه 2 3 4 5 ډېرې معنی لري. یو عالم راضي یو معنا وراخلي، بل راضي بل معنا وراخلي، بل امام راضي بل معنا وراخلي، بل امام بل معنا وراخلي. لا حدیث له قرآن نو په دا وجه اختلاف پیداس. نو که څوک یا استاد زل رايو کوي دا خبره دی بالکل غلطه کوي. نو اختلاف وی په ځکه زموږ دین د اختلاف اخیری دین دی. بل څوک لیابل پیغمبر لیابل څوک دا سینس راتلای چې موږ ته وایي چې پر دا یو لیکځي بل خواته ځایم. نو اختلاف په دا وجه پیدا کړي چې موږ تاسو د دین کې اصول بیان شوی دي او هر مسله په اصول باندې حل کول. د بوم قیاس و استحسان یا مصلحت مرسله جیسے اجتهادی ذرایع. اوس اختلاف سره دی. یو ملا قیاس کوي پر د 400 قیاس کوي د پر شرابو، د بنګو قیاس کوي د پر شرابو. نو داسې د نشي د شانو قیاس کوي پر دشي. بل ملا وراولي اړه د نسوارو قیاس کوي پر بل شي، بل ملا پر بل شي کوي. ځینې ملایان خو چایم ناجایز بولی یا چایم نشاده. نو بهرحال اختلاف لدی وجه پیدا کړي چې زموږ تاسو په اصولو کې استحسان او قیاس او مصلحت مرسله دا اجتهادي دي. په ځکه د انسانانو دماغ جلا دي، هر انسان جلا سوچ لري او په قرآن او په حدیث کې هر ملا ځان ته معلومات حاصلوي او له قرآن او له حدیث مسلې راواسي. دا څلورو امامانو دا داسې نه وسه د ځان په مرضی باندې دین جوړ کړی و. نو د قرآن او د حدیث مطابق مسلې راایستلې او ګړ پر خپل ځای باندې ټیک. بل اجتماعي علما او اجتهادي ذرایع تضاد وغیرہ. کوړه علما دي، ټولای علما دي، لوی جماعت دی. اوس دا لوی جماعت کې داسې علما وي یو شی د جایز بولی، هغه بل ملای نه جایز بولی.
یو ملا یې ټیک بولي ابل ملا یې ټیک نه بولي. نو به هر حال ویډیو اوږده نو په دومره ویډیو کې به ان شاء الله زه د دغو مثالونه ورسره در کوم.